الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وعن شبابه فيما أفناه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالی فضل و کرم دے او احسان دے چې د دین په مناسبت باندې منګه او تاسو لکسات الله تعالی کینولو. الله تعالی دی زمنګ او تاسو مخې ته داسې خبرې راولي چې هغه زمنګ او تاسو د ژوند د بدلیدو او د ښه کېدو ذریعه وي او د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعه وي. په دې ځای کې بیانونو ته زمونږ غونته د خلکو ضرورت نشته. زمونږ استاد محترم هغه په دې ځای کې د ډیرو کلونو دراسي الله تعالی د کتاب خدمت کوي او الحمدلله د دې ځای نه د علاقې خلک هغه سره محبت ساتي او هغه په محبت باندې د هغه بیانات اوري. منګه خپلهم د هغه بیان اوریدو ته هر وخت مشتاق یو او مینه وي چې د هغه نه سواورو. الله دې د هغه په عمر او صحت کې برکت واچي. دا یو د نیکانو عالمانو هدایه و نخوي چې هغه وي چې زمونږ څوک میلمه راشي او د خلکو ته څه خبره وکړي چې د دې خلکو څه فایده وشي، دا د هغې په تاسو باندې یو سود وي او محبت وي. یعنې د هغې نه ښکلې خبرې او د هغې نه په اخلاص باندې خبرې نه مونږ کولی شو نه مونږ له راځي. الله تعالی دې هغې ته مزید توفیق نصیب کړي. الله تعالی انسان باندې احسانات کړي دي او لګنا ډېرې پې کړي دي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي: وما بكم من نعمت فمن الله. پتاسو چې څه احسانات دي نو دا د الله دي. منګه او تاسو بس لږ ځان ته وګورو، خپل بدن ته وګورو. اسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة. الله تعالی خکارا او پټ احسانات د روح او د بدن احسانات
د دین او د دنیا احسانات د دنیا او د آخرت احسانات په مونږ او تاسو باندې کړي که مونږ او تاسو کاغذ او قلم راواخلو او دا نعمتونه شمارو نو دا قرآن مجید صفا ویلی دی چې راګیرولی یې نشئ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها نشئ راګیرولی شیخ سعدی گلستان په ابتدا کې ذکر کړی دی وی په هر یو سا کې دوه نعمت دي هر سا چې بنده اخلي څو نعمت دي دوه د سا اغستل راخکل یو نعمت بیا پرې خودل بل نه که راخکل نشي کولی بیا تکلیف دی که پرې خودل نشي کولی بیا تکلیف دی او د هر نعمت بدل کی شکریہ واجب ده د هر نعمت بدل کی شکریہ صدا نو بندهما به کی ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدا آورد ورنه سزاوار خدا وندیش کس نتواند کی بجا آورد شیخ سعدی وی بس د الله مخې ته ډول ډبلای غرزول پکار دی چې الله زستا د شکر نه عاجز ہے ستا د شکر ادا کولو نه سیمه عاجز با چې کوم بنده دا ویل داود علیہ السلام ته وی شکر وباسا وای څنګه به وباسما دادی وی یا داود الان شکرتنی چې عاجز شو پته د توله کېدا چې زه چې کمندنو دا نعمتونه سر ته رسولې نشم د دې نعمتونو شکریا سر ته نشم رسولې نو پوه شه چې د الله شکر دی ادا کو نو ډیر نعمتونه دي په مونږ او تاسو باندې خو مونږ لا یو سوچ پکار دی یو فکر پکار دی چې نعمتونو په بدله کې زمونږ د طرف نه برسځي اپلان نعمتونه راځي او زمونږ د طرف نه برس روان دي د مجمع کې د الله رب العزت احسان دین نوجوانان پکې ډیر دي نوجوانان چې کمدنو دا پکې څه دي ډیر دي د الله رب العزت په نعمتونو کې یو عظیم نعمت چې قیامت کې د هغې باره کې تپوس دی هغه ځواني ده زمونږ د سکولیانو د کالجیانو ځان له یو آیات جوړ کړی دی او هغې په هغې باندې عمل کوي وایي جوانی دیوانی جوانی څه شی دیوانی وایي ځواني خو مړه لیونتوب دی وله څه کوه او رستو بیا خسړې شي رستو بیا څه شي خسړې شي دا د شیطان یو چال لی موسی علیہ السلام سره عبرت د پاره قصه چرته شیطان ملاو شو موسی علیہ السلام ته تپوسو کو وی ته بنیان پس گمراه کئ بنیان پس باندې گمراه شیطان او توول په وبشي باندې څه باندې عربی کې وتا التسویف وی دا حسن بصری رحم الله تعالی قول له وی اغتنم المبادره فی العمل واياك والتسويف في العمل اغتنم المبادره فی العمل موقع غنیمت سمجھو چې الله رب العزت تعالی لاس در کړی دی خپې در کړی دی طاقت در کړی دی ځواني در کړی دا نو دا غنیمت وګاڼه او شابنه را عمل وکړه تابعداري وکړه نافرمانی مکو ځواني په غلط ځای کې مخرج کو
ځواني غلط ځای کې مه لګاو. او ایاک والتسویف فی العمل، ځان وساته د اوبشینه په عمل کې. منځونه شروع کوم اوبشي مړه زه خلا لکې میاره یاره د ګناهونو نه توبه وباسم اوبشي یاره زه خلاصې ما الک زمون خلا یاره ګیره توره ده مونږ خلا لکان یو تاسو به مونږ زبرګي کوئ تاسو مونږ باندې زبرګي کوئ لږ غونته کې داسې شا طرف تلار شر وګوره تاریخ وګوره چې دا زبرګان بوډاګانو که ځوانانو دا زبرګان چې وو نو دا بوډاګانو که ځوانانو علي بوډاو که ځوانو ابو بکر بوډاو که ځوانو عمر بوډاو که ځوانو دا سنور صحابه کرام عثمان ځوانو که بوډاو معاذ ځوانو کو بوډاو سعد ابن معاذ ځوانو کو بوډاو بیا د سرستو راشه امام ابو حنیفه ځوانو کو بوډاو عطا ابن رباح ځوانو کو بوډاو صلاح الدین ایوبی ځوانو کو بوډاو محمد ابن قاسم ځوانو کو بوډاو دا د شیطان جال له ایاک والتسویف فی العمل ځان د وبشینو ساته. موسی علیہ السلام شیطان ته وی ته باندې آدم په سو گمراه کړي هغه ته په وبشی باندې څه باندې موسی علیہ السلام ته ویل وی زما د په خدای قسمی چې زما سټیم د نیکای اراده پزړه کې څه شو اراله چې به ډایرکټ کوم زبر ډایرکټ سکم عمل ډایرکټ په عمل کو شیطان ته زما د بخدای قسمی کما د بنی آدم خیر خوای بیا وکړه زبو ته بیال نه وامه دارانه غلطی وشو دا وبشی د شیطان یو دوکا ځواني حضرت تانوی رحمه الله تعالی یو ځای کې لیکلی دي ودا ځوانانو ته د شیطان جال لې چورته وای چې ته ځواني او بشي د ګنا نه به توبه وباسي. ناول هغه ذکر کوي ول ځوانان نمرې سو ځوانان نمرې نو ثبت لګي چې تا کم ټیم د توبې لپاره مقرر کړی دی نو هغه ټیم تعالی لوم لیکل دی کنه دا غینه مخکې مړ شنو بیا توای چې د شپېتون وړم بیا به توبه وباسم تعالی سره لیکل کړي چې شپېته کاله مخکې مم نمرای 60 سال نه وای مخکې نه وجني تانی دلی چې بلا ځوانان هغه تا په خپل د قبر د خاورو د لاندې کړ ځوانان د دنیا نه لاړل بیمارانی خلق ولا سرطناستی او صحتمندی آج کمدنو د دنیا نه لاړ شي کم علیل مات من غیر علت کم صحیح مات من غیر علت وکم علیل شاہین من الدهر کم صحیح مات من غیر علت سمر روغ را منٹ خلق اغی بغیر د بیماری نه د دنیا نه لاړل وکم علیلنا شاہین من الدهر او سمر بیماران اغا په کلونو باندې ژوندي وي کم عروس زینوها لزوجها وکم ارواح قبضت لیلة القدر کم عروس زینوها لزوجها سمر ناویگانی خیست شوی وی خاوندانو لا او اغی لاړی نشي دک شانتی پاتی شي کم عروس زینوها لزوجها وکم ارواح قبضت لیلة القدر او ډیر روحونه چې کمدنو په قدر پشپه باندې واغستل شي د دې ټیم نه د مقرر
چگینی توئی او بشی و توبه با باسم قدم لنفسک توبتا مرجوتا قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها ظفر وغنم للمنيب المحسن تلوارو کا مخی مخی د مرگ نه مخی توبه وباسا تا ته څه پته را چې سار به ورسم که نه ډېر کرته داسې وي چې سارے خلق پاسی او پاسیدلی نه دي صحیح ده که نه سارے خلق څه کوي پاسی او پاسیدلی نه دي هغه ټول خلق دی هغه په کیم سملی سار هغه پانسی خلق کوئی دی وده دی چې وګوري امر شوی نه بیماری نه خپل ټکول نه بل څه ټکول خبره خط دا تا سره کم ګارانټي ده چې ته چې کم دنو تا چې کم وخت ځان له مقرر کړی دی ته به هغې پورې ژوند دی تنویر رحم الله تعالی وی دا یو غلط فهمی ده چې منګه چې کم دنو دا ځان ته مقرر کړي دویم هغه یو قیمتي خبره ذکر کړي وی چې څنګه ځوانۍ کې د ګناه د کولو طاقت وي په بنده کې دک شانتی په ځوانۍ کې د ګناه نه د بندېدلو طاقت هم په بنده کې وي او څومره چې بنده بوډا کېږي د ګناه د کولو طاقت کمیږي د ګناه د پرېښودو طاقت هم کمیږي د ګناه د پرېښودو طاقت هم کمیږي په ځوانۍ کې د کې زور دی د مقابله کول شي د نفس مقابله کول شي د شیطان مقابله کول شي د چې کمندنو طاقت کې دی لکه څنګه چې د کې د ګناه د کولو طاقت دی دغه شان د ګناه د پرېښودو طاقت دی او بوډاتوب کې چې څنګه د نور طاقت کمزور شي دغه شان د ګناہوں د پرېښودو طاقت هم کمزور شي درې مغه ذکر کړي وای دا د شیطان چال لې زکه کله کله داسي وي چې دا ګناه چې سړی عادت شي نو دا په نفس کې کلک شي نو بیا پرېښودل ګران شي ورسره دا ګناه بیا عادت ګناه نخکاری نو د دنه دله په کار دی چې څنګه د دنه په ځوانۍ کې ګناو شو چې د هغه پریږي دي او توبه وباسي ځکه اسنه چې د په زړه کې ځایو کې او بیا د پرېښودل ګران شي بل یو خبره ډیره قیمتي ذکر کړي او هغه دا ده وی اسنه چې الله د لبیا توفیق د توبې درنکې نو بیا دغه چې تا کله ګناه لږ کړی دی نو کېدی شي چې الله دې عذر ومني وی چې انسان د ستې وشوه غلطي ته وشوه او چې بیا دې بیا دې وکړو نو کېدی شي چې الله ناراضه شي او بیا د الله د توبې توفیق سره وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ پدې باندې یقین وکا چې الله رب العزت پرده کیږي د بنده او د اراده ترمنځ کله نا کله بنده اراده وکي خواکار دایری کو نه کی نو دوباره الله بیا د اراده توفیق ورنکي بیا ورنکي توفیق نو بیا وسکه چې مور در باندې ولګي او بیا تاړو توبې توفیق میلاو نشي نو بیا د دې وجنه ځواني چې دا د الله رب العزت یو نعمت موږ لرا کړی یو نعمت ته دا د الله په دین لګول غواړي د اغیارو سازش ته ځوانانو فلمونه خي ځوانانو ته د ځوانانو کېلونه خي ځوانانو ته
د کافرو د هندوانو ځوانان خي او دا زمونږ ځوانان پاغي کې ځان ګوري چې راځه د پلان کې هندو په شان دي شوي زه د پلان کې انګريز په شان دي شوي زه د پلان کې کافر په شان دي شوي د هغه فتنې زمونږ ځوانانو ته را منتقل کیږي زمونږ ځوانان د دین نه غافل کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ الله تعالی د نعمتونو بارکه تپوس کوي نعمتونو بارکه تپوس کوي نو یو تپوس د لوی نعمت د ځوانۍ بارکه بم کوي انک مسئول فانظر ماذا تجيب حسن بصری وئی انک مسئول یقینو کا چستانه به تپوس کیږي زما استانه څه کیږي قرآن مجید په لام او په نون ډبل انجنانو باندې ویلي دي لا تسألن یومئذ عن النعیم قسم دے قسم الله وی په خپل ذات می دے قسمی چې تاسو نه به د هر نعمت باره کې تپوس کول شي تالله لا تسألن قسم دې چې تپوس پکی زمنګ نه د تپوس دارا زیره ده زمنګ نه خپل ذمہواری ده چې موږ او تاسو سوچ کو او احساس کو چې زمنګ او تاسو نو بر دي ځواني باره کې تپوس کوي زمنګ د عمر باره کې زمنګ نه سکی تپوس زمنګ د مال باره کې د علم باره کې و تپوس کوي چې تاسو کړی دي موږ غرونو ډیر په غفلت سره زندگی تیرو ډیر زیات په غفلت سره او به احساسای سره ژوند دیرو دا نو ګورو چې موږ ته مخه طرز را روانه ده او موږ به الله تعالی ته ودرېګو ولې هغه ځوان خون نه کوي چا په شر برابر وي هغه ځوان خون نه کوي چا پنځه وخته مسلمانی پنځه وخته مونږ گزاري هغه ځوان خون نه کوي چا قرآن خوانه وي